हो زړګي بس ککن مرما پاکي مدینه تبزو چې رب رضا شي پاکي مدینه تبزو چې رب رضا شي زړګي مخکې چې دنه هغه تذکرہ د نبی له سلام هغه د عمر مبارک تقریبا هغه د سلويخ کالو پورې هغه تذکرہ شوه عمومی څومره پیغمبرانو ته چې هغه نبوت پیغمبري میلاو شوې ده نو د سلويخ کاله په عمر کې عموما اکثري هغه د سلويخ کالو په عمر کې پیغمبري هغه میلاو شوې ده نو د نبی علیہ السلام عمر مبارک چې کله سلويخ کالو ته ورسېدو نو د دین لږ مخکې نبی علیہ السلام ته هغه خلوت هغه خوخ راغلی و نبی علیہ السلام د مشرکینو د بوتانو له دغه عبادت نه بیزاره و نبی علیہ السلام به د بوتانو عبادت هغه نه کولو د دې را کم میلې او دا کم پروګراماتو هغه د نبی علیہ السلام طبیعت ته به انتهایی هغه ګران پرېوتل او الله پاک هم وخت په وخت د نبی علیہ السلام هغه حفاظت کړی و نبی علیہ السلام د دې میلو ته چرته چې دنه هغه حاضرین نکړي یو پیر دوه حاضر شه نبی علیہ السلام باندې خوب غالب راغلی دی او نبی علیہ السلام تر سهار پورې به هغه ودوږي د دې دغه خرافاتو کې نبی علیہ السلام هغه حاضرین نکړي د نبوت نمخ کې هغه هم د نبی علیہ السلام الله پاک هغه حفاظت کړی و کله چې نبی علیہ السلام ته پیغمبري میلاویږي د دینه سوخ مخ کې نبی علیہ السلام ته هغه داسې خلوت هغه خوخ راغلی و چې نبی علیہ السلام به هغه غار حرا ته تشریف وړلو او څو ورځې به نبی علیہ السلام په غار حرا کې د الله عبادت کولو یک یوازې به هغه ناس و او د قریشو دغه مجموع ته به هغه نبی علیہ السلام نه حاضرېدل د څو وخت خوراک به نبی علیہ السلام د ځان سره هغه ویوړلو او نبی علیہ السلام به په غار حرا کې چې دنه هغه ناس څو ورځې شپې به نبی علیہ السلام هلته کولې بیا به راغی بیا به څه وخت کور و بیا به یې ځان سره خوراک وغیره واغستو بیا به لاړو نبی علیہ السلام کله کله به خدیجې رضی الله تعالی عنها هغه خوراک به یې وړلو بره غره ته غار حرا ته نو څه وخت هغه په دې حالاتو کې تیر شو د نبوت نه تقریبا 6 میاشتې مخکې نبی علیہ السلام ته هغه خوبونه شروع شول چې دا د وحي هغه یو قسم دی وحي هغه په څو قسمه باندې یو قسم د هغې نه دا دی چې خوب هغه ولیدلی شي په خوب کې به نبی علیہ السلام ته هغه فرشته راتلله او وحي به یې هغه نازلوله یو وحي هغه ده چې جبریل علیہ السلام به هغه په انساني شکل کې راغی او نبی علیہ السلام ته به هغه وحي راوړل یو وحي هغه وه چې فرشته به نظر نه راتلله خو زړه ته به هغه القا کېدله پس زړه کې به هغه آیتونه هغه غورځولی کېدل نبی علیہ السلام ته به یاد شو یو طریقه هغه وه چې داسې شړنګار به هغه شروع شول او دا انتهایی سخت په سخت ژمي کې به نبی علیہ السلام چې کله دا وحي شروع شوله شړنګار به شروع شو نو په نبی علیہ السلام به په سخت ژمي کې هغه خولې راتلې که نبی علیہ السلام به په اوښ باندې ناست و هغه به کېناست نو دومره چې دنه هغه دغه سخت او دغه وحي او یو وحي هغه و چې جبریل علیہ السلام فرشته به هغه په خپل اصل شکل صورت کې هغه راغی او دا دوه قسمه چې دنه دوه پیرې داسې وحي هغه شوي ده اوس نږدې ورځو کې په سورې نجم کې تفسیر کې چې دنه هغه دغه هغې تفصیل تېر شوی دوه پیرې چې دنه نبی علیہ السلام هغه جبریل علیہ السلام په خپل اصل شکل کې لیدلی او اسمان په افق کې یو چې دنه هغه بره خو دوه پیرې چې دنه هغه دغه واقعه مخې ته راغلې ده په اصلي شکل صورت کې او بل وحي هغه ده چې الله پاک بغیر د فرشتې د واسطې نه هغه وحي نازل کړي لکه څنګه چې په موسی علیه السلام سره الله پاک هغه کلام کولو نو دا د وحي څو اقسام دي نو نبی علیہ السلام ته چې لا نبوت نو میلاو شوی پیغمبري نو میلاو شوی د هغې نه 6 میاشتې مخکې نبی علیہ السلام ته به خوبونه راتلل نبی علیہ السلام به یو خوب ولیدو ماښام ته د شپې به نبی علیہ السلام یو خوب ولیدو سبا ته به هغه خوب چې دنه هغه رښتیا شو نو نبی علیہ السلام چې به کوم خوبونه لیدل هغه به رښتیا کېدل او نبی علیہ السلام فرمایي خوب چې دنه هغه د نبوت 40 حصه ده یعنی ښایسته خوبونه خوبونه کې هم اقسام دي هغې جدا علم دی مستقل
نو نبی علیہ السلام ته به رښتینو خوبونه هغه شپږ میاشتې مخکې چې دی نه هغه به دغه راتلل. بیا چې کله د نبی علیہ السلام عمر مبارک دا 21 رمضان واقعه ده چې د نبی علیہ السلام عمر مبارک هغه قمری لحاظ سره کوم چې اسلامي میاشت مونږ حسابو قمری لحاظ دی ته ویل چې د سپوږمۍ په حساب باندې د نبی علیہ السلام عمر 40 کاله شپږ میاشتې او 12 ورځې ته ورسېدو. نو اولنۍ وحي هغه شروع شو نبی علیہ السلام د نبوت میلاو شو. دا قمری لحاظ سره. شمسي لحاظ سره د عام نور چې دی نه هغه جنوري فروری دغه شمسي لحاظ سره 10 اگست 610 عیسوي او د نبی علیہ السلام عمر مبارک 39 سال 3 میاشتې او 24 ورځې نبی علیہ السلام ته چې وحي شروع شوله. نو په دغه عمر کې نبی علیہ السلام ته هغه وحي هغه شروع شوې ده. د وحي واقعه هغه دارنګې وشوله. نبی علیہ السلام څنګه چې د نبی علیہ السلام معمول و نبی علیہ السلام به هغه تللو او په غار حرا کې به نبی علیہ السلام عبادت کولو خلوت یوازیواله. جبريل علیہ السلام راځي نبی علیہ السلام ته او نبی علیہ السلام ته وحي هغه نازلې اقرا. نبی علیہ السلام ورته جواب ورکړي ما انا بقاري زه خو لوستونکی نه یم زه خو لیکل لوستل نشم کولی څه ولولم. جبريل علیہ السلام نبی علیہ السلام هغه جوخ نیسي سینې سره یې لګوي زور کوي دوباره چې دی نه هغه بیا ارشاد فرمای اقرا. نبی علیہ السلام فرمای ما انا بقاری زه خو لوستونکی نه یم. هغه بیا چې دی نه هغه نیسي زور ورکوي بیا چې دی نه هغه جبريل علیہ السلام بیا ارشاد فرمای اقرا ولولا. نبی علیہ السلام ورته فرمای ما انا بقاری زه خو لوستونکی نه یم. درې پیرې د خپلې سینې سره هغه ونیولو. د هغې نه پس جبريل علیہ السلام نور آیتونه چې دی نه هغه 15 آیتونه هغه نازل شول. اقرا باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق دغه 15 آیتونه دا چې دی نه هغه نازل شول. دغه حالت داسې و په نبی علیہ السلام باندې چې دا انتهایی ګران او سخت یو ناشنا مخلوق راځي یو ناشنا کلام راځي د نبوت بوج بار د هغې هغه سختي هغه راځي. نو نبی علیہ السلام انتهایی فطرتن چې کوم یری په انسان باندې هغه غبراهټ او یره په نبی علیہ السلام راغلی و. نبی علیہ السلام چې دن هغه راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته واقعه بیانوي او نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایي ما ته داسې ښکارېږي چې زمان هغه روح وتونکی دی زه داسې حالات کې یم گویا کې زه د دنیا نه هغه تلونکی یم. ټوله واقعه بیانوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها تسلي ورکوي هېڅکله هرګز هغه داسې نشي کېدلی. الله پاک په هرګز تاسې یوازې نه پرېږدي. هرګز به ته په داسې طریقې سره هغه نه ختمېږي ځکه ته چې دی نه هغه د غریبت سره هغه ښه سلوک کوونکی یې. ته د ګاونډي هغه د حقوقو خیال ساتونکی یې. ته چې دی نه هغه صادق یې ته امین یې امانتدار یې د امانتو هغه خیال ساتې رښتیا وې. ته خو هغه ډېر ښه کارونه کوې لہذا الله پاک به ستا د ښه هغه نه ضایع کوي. او نبی علیہ السلام چې کله نبی علیہ السلام ورته په ما کمبل راواچو زملونی زملونی ما پټ که په کمبل کې نبی علیہ السلام باندې انتهایی یخني راغلي ورپېدل. څه وخت چې نبی علیہ السلام څه وخت پس هغه برابر شو حالات وته شو. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته ارشاد فرمایي زما د تره زوی دی ورقه ابن نوفل هغه د تورات د انجیل عالم دی د هغه خواله به لاړ شو. نبی علیہ السلام د دې سره لاړو. ورقه ابن نوفل په دغه وخت کې عمر انتهایی زیات شوی و په سترګو باندې نابینا شوی و انتهایی ضعیفه و. کله چې ورته نبی علیہ السلام واقعه بیان کړه داسې واقعه هغه مخې ته راغلې ده. نو هغه نبی علیہ السلام ته پیشنګویي ورکړه ته خو هغه پیغمبر یې د کم تذکره چې په تورات او انجیل کې موږ موندلې ده او کم ناموس چې ستا خواته راغلی او جبریل فرشته د هغه فرشته او ناموس دی کم چې په موسی علیہ السلام پسې هغه راتللی. بیا ورته وایي ته خو د الله پیغمبر یې خو ستا قوم
کاش چې زه به هغه وخت کې ژوندی وی او ما ستا مدد کړی وی کله چې ستا قوم هغه تا لره وباسي. نبی علیه السلام حیران شو ولې زما دا قوم هغه به ما د خپل کلي نه علاقې نه وباسي. نو ورقه بن نوفل ورته وایي آو کله چې هم یو پیغمبر هغه دنیا ته راغلی دی او د حق دعوت یې ورکړی دی د هغه قوم د هغه سره دشمني کړې ده او د هغې علاقې نه یې هغه ویستلی دی. دا د پیغمبرانو تاریخ دی. لہذا ستا قوم ستا خلک هغه به ستا دشمني کوي تا به د علاقې نه چې دی نه هغه وباسي. خو کاش چې په هغه وخت کې زه ژوندی وی ما ستا مدد کړی وی. اولنی ایمان په نبی علیه السلام باندې چې کله نبی علیه السلام کور ته راغی خدیجې رضی الله تعالی عنها ایمان راوړ چې ته د الله پیغمبر اولنی ایمان هغه زما دی. اولنی کلمه هغه خدیجې رضی الله تعالی عنها هغه وویله. د دې نه پس نبی علیه السلام خپل ملګري ته قصه بیانوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا د نبی علیه السلام ملګری او دوست هغه ته قصه بیانوي. داسې واقعه شوې ده. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ایمان راوړي. د نبی علیه السلام آزاد کرده غلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه ته واقعه بیانوي. هغه ایمان راوړي. په ماشومانو کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه ته واقعه بیانوي. هغه ایمان راوړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه اوله ورځ ده ابوبکر رضی الله ایمان راوړي. زید بن حارثه علی رضی الله تعالی عنه خدیجه رضی الله تعالی عنه په اوله ورځ ده څلور چې دین هغه خلک مسلمانان شو. سباله چې ابوبکر رضی الله د دې نه وته سباله هغه دعوت چلی سباله دعوت چلی خفیه دعوت ته 3 کاله هغه دعوت هغه خفیه چلیدلی دی. بهر وځي د ابوبکر په مکه کې هغه ډېر زیات اثر رسوخ و او ډېر شرافت باندې هغه مشهور و. ابوبکر خپل نږدې قریبدار ملګري رشتہ دار هغوی ته دعوت ورکوي. نو د ابوبکر په دعوت باندې په دویمه ورځ باندې هغه خلک هغه مسلمانان شو چې هغه په 10 مبشره کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په 10 مبشره کې دی. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه 10 مبشره کې دی. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه 10 مبشره کې دی. دغه رنګ سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه 10 مبشره کې دی. طلحه ابن عبید الله 10 مبشره کې دی. زبیر بن عوام دا په 10 مبشره کې دی. دا هغه 10 مبشره چې دا په دویمه ورځ د ابوبکر په دعوت باندې ایمان راوړي. د دې نه پس سعید ابن زید چې هغه په 10 مبشره کې دی هغه ایمان راوړي. عمر رضی الله تعالی عنه اوخه د خور خاون کم خور چې عمر رضی الله عنه وهلي وه د هغې خاون سعید ابن زید 10 مبشره کې دی هغه ایمان راوړي. نو په دویمه ورځ ابوبکر چې کوم دعوت چلی د هغې د وجې نه هغه خلک هغه مسلمانان شو چې هغه په 10 مبشره کې هغه بیا یادېدل. ابوبکر دعوت چلی. نبی علیہ السلام خفیه دعوت چلی او 2 منځونه د سحر او ماښام. او علما فرمایي دغه وخت کې هغه 2 منځونه فرض شوي سحر او ماښام. نور خو د معراج د واقعې نه پس هغه فرض شوي. یو ورځ نبی علیه السلام او علی رضی الله لمونځ کوي. ابو طالب راځي او دوی په مانځه باندې ولیدل. هغه چې کله ولیدل تپوس ته کوي دا تاسو څه کوو؟ نو دوی ورته ټوله واقعه بیان کړې. د ابو طالب خبر شو چې نبی علیه السلام د هغه په پرورش کې لوی شوی و د هغه په کفالت کې هغه چې کله خبر شو نو ورته صحیح د تاسو خپل کار کوئ څه مسله نشته. ابي سنکیر ونه کو ابو طالب خو 3 کاله دا دعوت پټ چلیدلی دی. خبره خو پټه نه پاتې کېږي. قریش خبر شول. قریش څه نه ویل ځکه چې خبره هغه پټه چلیدله نو هغه څه هغه خوب نه کوو. خو 3 کاله پس د مکې د نبی علیه السلام مکي دور 14 کاله د په 3 ادوارو باندې هغه مشتمل دی. یو دور هغه دی چې هغه نبی علیه السلام پټ دعوت چلولی دی 3 کاله. بیا د دې نه پس 2 کاله نبی علیه السلام د مکې خلکو ته هغه دعوت چلولی دی او د هغې نه پس 3 کاله نبی علیه السلام بهر خلکو ته هغه دعوت چلولی. نبی علیه السلام طائف ته تللی مختلفو علاقو ته تللی. نبی علیه السلام دعوت هغه چلولی د مدینې نه خلک راغلي. نو دا 3 ادوار دي د مکې دور. نو دا یو دور خفیه دعوت. دا دور چې کله ختم شو په دې کې هغه 40-45 کسانو هغه ایمان راوړو. پټ پټ بعضې کسانو هغه ایمان راوړی. د دې نه بس
د الله پاک حکم راغی نبی علیہ السلام ته وانذر عشیرتک الاقربین خپل نږدې رشتہ دار هغه ویراوه هغوی ته دعوت پیش کړه نبی علیہ السلام ته چې دا حکم راغی نبی علیہ السلام د صفا هغه ډیرۍ ته خیږي نبی علیہ السلام بنوم نوم باندې هرې قبیلې ته اواز کوي بنو هاشم بنو عدی مختلفو قبایلو د نبی علیہ السلام قریشو ته هغه اواز وکړو نوم په نوم باندې هغه قبیله چې دی نه هغه راغله په دې کې د نبی علیہ السلام تره ابو لهب هغه هم ولاړ دی نبی علیہ السلام د صفا په ډیرۍ باندې ولاړ دی نبی علیہ السلام په دغه وخت کې هغه ارشاد فرمایي تاسو چې دی نه هغه په تاسو کې ما د خپل عمر هغه څه حصه تېره کړله یعنې 40 کاله نبی علیہ السلام تېر کړی دې ته وایي ما په تاسو کې د خپل عمر څه حصه تېره کړله هل وجدتموني صادقا ام کاذبا آیا تاسو زه رښتونی موندلی یم که دروغجن یو موندلی یم ټولو چې دی نه هغه په یو اواز سره جواب ورکوي موږ چې دی نه هغه جربنا مرارا موږ په تا باندې هغه ډېرې پیرې تجربه کړې ده موږ چې دی نه هغه ته صرف او صرف صادق امین امانتدار رښتونی چې دی نه هغه بیا موندلی نبی علیہ السلام ورته بیا ارشاد فرمایي که زه تاسو ته ووایم زه په دې ډېرکۍ ولاړ یم تاسو ته د دې غر نه شاته هغه حصه نه ښکاري که لیکن زه تاسو ته ووایم چې د دې غر نه شاته هغه یو لښکر را روان دی هغه لښکر هغه به تاسو باندې حمله کوي تاسو چې دی نه هغه به زما خبره ومنئ نو ټول ویل چې بلکل تر ننه پورې خو تا دروغ نه دی ویلې دغه خبره هغه موږ ستا منو نبی علیہ السلام ورته بیا ارشاد فرمایي هر کله چې په دغه لښکر په باره کې تاسو په ما اعتماد کوئ یاد ساتئ زه تاسو د هغه عذاب نه هغه یرومه چې هغه نږدې راتلونکی عذاب دی د هغه عذاب نه هغه تاسو یرومه تاسو د یو رب هغه عبادت شروع کوئ تاسو د دغه بوتانو هغه عبادت مه کوئ تاسو چې دی نه هغه ما پیغمبر ومنئ تاسو په آخرت باندې هغه ایمان راوړئ 3 دعوتونه نبی علیہ السلام ورکوي د الله د وحدانیت یو منل د کفارو چې څومره هغه معبودین دي څومره بوتان دي د هغې نه انکار دویم د نبی علیہ السلام رسالت چې زه د الله رسول یم ما پیغمبر چې دی نه هغه تسلیم کوي دریم په آخرت باندې هغه ایمان راوړئ دا 3 دعوتونه نبی علیہ السلام هغه ذکر کوي په دغه وخت کې ابو لهب د نبی علیہ السلام تره دی او د نبی علیہ السلام ګاونډي هم و کور د نبی علیہ السلام او د ابو لهب هغه یو ځای نږدې بلکل جوخ هغه څه کاڼي راواغستل ګزار یې نه وکړه کاڼي راواغستل ګزار یې کو په دغه وخت کې وایي تبا لک الهذا جماعتنا هلاك شي نعوذ بالله د دې لپاره چې دین هغه تا مونږ راجمع کړو لسائر هذا اليوم د ټول ورځ چې دین هغه تا زمونږ په دې خبره باندې هغه ضایع کړله د زمونږ د بوتانو چې دین هغه بدی بیانې په دغه وخت کې چې دین هغه صورت نازلېږي تبت یدا ابي لهب وتب د هلاک شي ځوان لاسونه د ابي لهب دغه پوره صورت چې دین هغه نازل شو او په دغه صورت کې هغه د ابو لهب بیبی خزا ام جمیل چې د نبی علیہ السلام تندار وه د هغې په باره کې هغه هم آیتونه نازل شول وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد د هغې په باره کې آیتونه بګین نازل شو دغه ام جمیل دا د ابو سفیان خور وه او د نبی علیہ السلام په مخالفت کې انتهایی تیزه وه څنګه چې ابو لهب د نبی علیہ السلام وروستي تذکره راځي په مخالفت کې څومره تیز و دقه رنګې د ده ښځه بیبې ام جمیل د نبی علیہ السلام تندار و هغه انتهایی تیز و د نبی علیہ السلام په مخالفت کله چې دا آیتونه نازل شول نبی علیہ السلام خپل ملګري ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره د کعبې په خوا کې ناست دی حرم شریف دغه وخت کې چې دی هغه ام جمیل لازي انتهایی غصه ده پته ورته ولګېده چا ورته ووایي چې ستا په باره کې آیتونه نازل شوي دي دا انتهایی د غصې په حالت کې هغه راځي او ابوبکر رضی الله عمر او نبی علیہ السلام ناست کله چې داسې راغله وایي کتل دا خو په نبی علیہ السلام پسې را روانه وه نو وایي کتل دې ته صرف او صرف په نظر باندې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه راځي او د ابوبکر په خوا کې جوخت د هغه سره نبی علیہ السلام ناست دی او ورته په نظر باندې نه راغله الله پاک به د سترګو داسې پردې هغه راواچوي او ابوبکر ته ووایي تا ته دې پته وي ستا هغه ملګری خو زما په باره کې هغه ډېر بدې ردې وایي زما په باره کې هغه ډېرې خبرې کړې دی هغه ما ته مخې ته راغی نو زه به د هغه په باره کې هم داسې خبرې کوم زه به هغه ته داسې تکلیف او نقصان رسوم نبی علیہ السلام نه یې او بیا څه اشعار ووایي د نبی علیہ السلام په حج وکړي او د هغه ځای نه هغه لاړه
چې کله لاړ ابوبکر نو د نبی علیہ السلام نه تپوس کړه الله رسول دې تاسو نه لیدئ نبی صلی الله علیه وسلم نه لیدلو دې ته زما نظر نه راغلو دا غزینه اغلاړه د دې عادت دا وخرت چې دنه هغه تللا دی به چې دنه هغه صادر دا شوا چولو شاته به هغه د مقدسي پوری ځوړن کو او بر چې دنه هغه حصہ به د تندې پوری راوستلا او دا به شاته چې دنه هغه داسې بده کې هغه زه جوړ کو او لرګي به راوندول غني وغیرہ هغه به په صادر کې هغه ورچولې نو دا یو ورځ روانه ده او دا غني دا به بیا چې دنه هغه د نبی له سلام چې په کوم طرف باندې تلو راتلو به هغه ځکه چونګې دا د نبی له سلام په گاوند کې دي نو دی به د نبی له سلام په لار کې هغه غني ورچولې چې نبی له سلام ته نقصان ورسي نو دا یو ورځ روانه ده دغه غني دا ګېډه راغستلې د شاته پاره صادر کې هغه صادر چې دنه هغه د دا غیر رسې چې د تندینه هغه اوخوي د لمرې ته رااله او هغه ځای باندې چې دنه هغه پانسي شو هغه ځای باندې هغه وفات شو نو دغه آیت کې د دغه پیشنګوئی هغه واقع وامراته حماله الحطب بیبي د ابو لهب دا هغه د چې هغه لرګي راټولون کې دا فی جیدها حبل من مسد د هغه په مړی کې هغه رسۍ د مسدونو جوړ کړی شوی رسۍ د هغه د هغه په مړی کې د هغې د وجې نه هغه مړه شوله ابو لهب د ده نه به نبی علیه السلام ته انتهایي تکلیف و نبی علیه السلام ته به قسمه قسم تکالیف هغه رسول زما ارادو دغه مخکې ذکر کو خو چونکې وخت ختم شو دغه مخکې تذکره دا به چې دی نه انشاءالله آینده جمعه باندې هغه ذکر کو نو دا د نبی علیه السلام هغه د نبوت تقریبا 4 کالو پورې نبی علیه السلام ته پیغمبري میراث شو 4 کالو پورې هغه تذکره وشوله مخکې تذکره به انشاءالله آینده